که قرآن چې کوم دی هغه د الله لاره مونږ ته ښیي. ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. قرآن آیت دی کنه، قرآن ته د الله لاره ښیي. که الله ستا منزل نه وي او دنیا منزل وي، ستا دپاره قرآن کې څه نشته. بیا خو بس دغه د دنیا پریشانی او ستا پسې سړی بیماری هلکه دوا وکړې، هلکه ته چې جوړ هم شې نو ته دنیا دپاره به جوړېږي. بیمار خلک وي که نه ما دپاره دوا وکړې، که تا ته صحت میلاوم شي نو ته خو ګمراه، ته خو الله غواړې نه، باید دنیا حاصله شي لږ نور وګټم. ژوند خو دا دی چې ته الله دپاره تېر کړې. نو که ته بیمار هم بس وخت ستا پوره دی، بس ته تیار اوسه مرګ دپاره. مرګ خو څه شی نه دی، مرګ د ژوند نوم دی. مونږ مرګ غم ګڼلی، دا خو مؤمن دپاره یو خوشحالي ده. نو مرګ خو څه شی نه دی، او دا خو مؤمن دپاره یو نعمت دی. بیمار خپل علاج وکړه ټیکې نه، بس حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مرض الموت کې و نو خپل صحت دپاره دعا نه ده غوښتې، او دا یو ریکارډ دی. نو بس خپل چې کوم دواګانې وې هغه خپلې کولې. نو بهرحال قرآن ګوره، قرآن یو ډېر اهم یو خزانه ده، او دا خزانه څه ده چې دا ګوره یو خزانه یو د خزانې لارې چې کوم ځای کې هغه خزانه ده د هغې لاره اهمیت دی که نه. نو دا د جنت دی، جنت لاره مونږ ته ښیي. خزانه څه ده؟ جنت دی. جنت کې څه دي؟ الله، د الله ملاقات او نور نعمتونه. دا قرآن مونږ ته د جنت لاره ښیي چې بی او هغې لاره خلاصه ده چې ژوند به ته دنیا دپاره نه تېرې، مقصد به ستا الله وي، او د هغې بیا تفصیلات دي.